کوزدر چکدره پریس کلب کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د ادینزي سیاسي جماعتونو مشرانو د کوزدر پولیس مشر تیمور خان په بدنیتۍ او سیاسي بنیادونو بدلای په سختو ټکو کې غندنه کړې او د سلسله کې ډي پی او تیمور خان ته هر قسم مرستې او ملاتړ یقین ورکړی دی. مشرانو د تاجرانو او ایم پی ای همایون خان ترمنځ جاری تاو تریخوالي د خاتمې لپاره جرګې کولو اعلان هم کړی دی. په دې سلسله کې چکدره پریس کلب کې تابع شوی خبري غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان پیپل پارټي کوزدر جنرال سیکرټري نعیم الله خان ایم پی ادینزي صدر لطیف باچا جے وائی ادینزي امیر مولانا محمد عمران جماعت اسلامی یوت ادینزي صدر منظور علي قومی وطن پارټي کوزدر صدر محمد عمران ایڈوکیٹ پی 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 تحصیل صدر ظاہر شالالا شمس القمر انجمن تاجران چکدره نائب صدر علی باچا هدایت خان توردا عبید الرحمن او نورو د ادینزي سیاسي سماجی مشرانو په وړاندې زیاته کړې ده چې ډي پی او تیمور خان د خپل څوکۍ چارج اخیستو سره سم په کوزدر کې د منشیات خرڅونکو قبضه مافیا سودخورو پاشای اوریانۍ جوارۍ په شمول نورو معاشرتي برایانو خاتمي او دې کې ککړ کسانو په ضد کاروایانې شروع کړي چې په عوامي سطح د تحریک انصاف په شمول ټولو سیاسي جماعتونو مشرانو کارکنانو د داد وړ ګرځولي دي. ډي پی او تیمور خان د کارکردګۍ ستاینه کړې ده او دا سلسله روانه وه چې د بده مرغه په 8 فروری د ادینزي نه منتخب ایم پی ای همایون خان او پی ټي آی کارکنانو په ضد د یوې بدې پیښې وروسته مقدمي اندراج نه پس حالات بدل شوي دي. وینا کوونکو ویل چې کچري ډي پی او کوزدر تیمور خان د بدلۍ دپاره ممبران اسمبلۍ کوښښونه او دې سلسله کې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا سره ملاقات خبرې حقیقت وي نو دوی غندنه کوي او د کوزدر امن او معاشرتي برایانو خاتمې دپاره ډي پی او تیمور خان ته کم از کم خپل وخت 2 کاله پوره کولو غوښتنه کوي. په دې موقع دې سلسله کې مشرانو د همایون خان او تاجرانو صدر ترمنځ د جاری کشمکش خاتمې په شمول نور مسلو کې خبرو اترو کولو لپاره همایون خان سره ملاقات لپاره مشرانو مشتمل جرګې جوړولو فیصله شوې ده چې دواړه فریقین سره به خبرې کوي. خبري غونډه کې ځینو مشرانو د همایون خان نه چکدرې کیټګري بي هسپتال نجی شعبې ته ورکولو مخنیوي او ډي پی او تیمور خان نه خوش مقام کورونو غلا کې ککړ کسانو نیولو غوښتنې هم شوې دي. محمد اسرار خیبر نیوز چکدره کوزدر.